من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمندو دی وقت کی منگو تاسو یو مبارک مجلس کی ناس روحانی اجتماع مانا دا دلتا باغا خبری کی گی اغا ضروریات پر بیانی کی چھپاغی سرا زمونگ استاسو روح تا تقویت ملوشی. انسان دا دو سیزنو مجموعہ دا یو جسم دے یو روح دے. جسم چونکہ خاکی دے نو دا دے ضروریات ټول دا خور نه پورا کی. کپڑا، خوراک، لباس ټول ضروریات بنیاد خور او دا روح چونکہ قل الروح من امر ربی دا اللہ حکم دے دا دے وجہ دا دے غذا جدا دا دا دے ضروریات جدا دا دا اللہ حکامات دا اللہ یاد دا دا روح غذا دا دے وجہ نن تمام دنیا انسانان مونگ پا دوکا کی پراتی. ہر سڑے پا یو منڈو کوشش کی دے چے پیسے دیر حاصل کا نو دراحت او آرام سامانو نا بڑیر شی. اچھے دراحت او آرام سامانو نا ڈیر شی نو جوڑ زلطا پا میں راحت میں لو شی. دا دوکا دا حالانکہ دا جسم دا راحت دا زل دا راحت سریس تعلق نشت. دا یو انسان جسم بے انتہائی پا آرام و راحت کی خزل بے انتہائی مشقت و تکلیف کی. دا هغه خبر ده چې د دې مشاهده مونږ او تاسو روزانه کوو. یو انسان هغه په داسې نقشه کې وي چې هغه ته د راحت او د آرام ټول اسباب حاصل وي. په ګرمۍ کې د ګرمۍ نه نه خبر، په یخنۍ کې د یخنۍ نه نه خبر. د ده جسم ته هر اعتبار سره راحت وي. خو دغه انسان چې در سره لږ غوندې کینی د خپل زړه حالت درته ووایي نو ته به وایې چې خدایا دا راحت صرف دا آرام صرف دی جسم ته دی. زړه انتهایی په مشقت کې د جسم د راحت د زړه د راحت سره تعلق نشته. د جسم د مشقت د زړه د مشقت سره تعلق نشته. جسم به انتهایی په مشقت او تکلیف کې لیکن زړه به انتهایی په راحت او آرام کې. صحابه کرام د جنگ په میدان کې د جهاد په میدان کې ولاړ او په جهاد کې د انسان جسم څومره په مشقت او تکلیف کې وي. شوګیرۍ د دشمن مقابله دا ستړیوالی لیکن زړونه دومره په اطمینان کې دي چې الله په ولاړه ولاړه باندې خوب راوست. ابو طلحه رضی الله فرمای وی زما په ولاړه باندې د لاس نه توره سو پیرې پریوت او راومې. نو دا خوب چې کله د سړي زړه کې اطمینان نه ده ته به خوب راشي نشي راته. د دې وجې نه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کانت الدنیا همه فرق الله علیه امره. چا چې دنیا خپل مقصود جوړ کو الله به کارونه روان ویجاړ کی. ګوره یو د الله د نبی علم دی، یو زمونږ علم دی. زما او ستا علم او تجربه خدا ده چې چا دنیا مقصد جوړ کړی دی نو ټول کارونه به سم وي ځکه مقصد یې جوړ کړی دی. لیکن د الله نبی سوی فرق الله علیه امره وجعل فقره بین عینیه او د فقر یره به د سترګو ته مخې دی. ما ورته څه وایو چې دنیا مقصد دی نو دی خو به ډېر غني وي او ډېر بې فکره به وي ځکه د ضرورت او د خواهشاتو اسباب ورسره ټول شته. د الله نبی فرمایي
وجعل فقره بین عینیه، د فقر یره به د ده سترګو ته مخې ته. دا نه چې فقیر وي خو هر وخت په یو یره یي. تاسو کتلی یو ډېر لوی مالدار سړی خو دومره منډې شروع کړي که ته ورته وایې هلکه دومره دې ګټلې ده چې هغه کړوسي دې هم نشي ختمولی، نو هغوی به تا ته یو خبره کوي، یاره که دا منډې نه وم نو سټیټس مې خرابېږي. څه کېږي؟ سټیټس مې خرابېږي، حیثیت مې په لاندې راځي. دا د الله د نبي هغه وینا ده چې د فقر یره به سترګو ته مخې ته وي، په ظاهر کې به بادشاهي لیکن زړونه به د جهان فقیر، د جهان فقیر. ولم یأته من الدنیا الا ما کتب له، او دنیا به ورته هغومره ملاویږي چې څومره الله لیکلي. تاسو سوچو کې د حدیث په دې درې جملو چې دې غریب څه وکړل چې دنیا یې مقصد جوړ کړی، نو آیا خپل کارونه سم کړل؟ آیا خپل رزق زیات که؟ خپل فقر ختم که؟ نه یې څه ونه کړل. بل طرف ته د الله نبی فرمایي من کانت الاخرة نیته، چا چې آخرت خپل مقصود جوړ که. آخرت مقصد مطلب دا نه دی چې سړی به د دنیا کار روزګار نه کوي، خو د دې سړی مقصد آخرت دی چې د دنیا دپاره الله نه خفه کوي، او د الله حکم د خپلې دنیا د وجې نه مخکې وروستو کوي نه، او د الله حکم د دنیا د وجې نه ماتوي نه. دې وجې نه یو حدیث کې راځي چې من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسأله وسعیا علی اهله وتعطفا علی جاره، چا چې حلاله دنیا ګټله د دې دریو مقصدو دپاره ګټي. یو دا چې ځان پې د سوال نه بچ کم، چاته مې لاس پیلاو نشي. دویم دا چې په خپل اهل و عیال خرچ کم، خپل ګاونډي او یو مسلمان سره پې ښه سلوک وکم. نو دا خو په ظاهر کې په دکان او ملازمت او تجارت کې ناست دی، لیکن د الله نبی وی دا دومره لوی ولی دی. یبعثه الله یوم القیامه وجهه کالقمر لیلة البدر، دی به د قیامت پر ورځ الله داسې پاسوي چې د ده مخ په د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې رڼا کوي. خو بل طرف ته وی من طلبها حلالا، چا چې حلاله ګټله حرامه نه، خو مقصد یې بل څه و، حلاله ګټله حرامه خو ګورئ سیده جهنم. حلاله ګټله خو د څه دپاره؟ مرائیا، د نمود د نمایش دپاره، مکاثرا، د ډېره نه ډېره شیره سره، مفاخرا، او د فخر او نمود په طور باندې. نو دا اگر چې حلاله ګټي، خو د الله نبی فرمایي لقی الله وهو علیه غضبان، دی به الله سره ملاویږي په داسې حال کې چې الله به ورته غوسه وي. الله